تاسو د الله تعالی نه ویریږئ. ولتنظر نفس او هر انسان دی وګوري ما قدمت لغد چې سبا د قیامت د ورځې دپاره د مخکې ځان نه څه استولي دي. واتقوا الله او بیا الله تعالی وایي د الله نه ویریږئ. ان الله خبیر بما تعملون. تاسو چې کوم عملونه کوئ نو الله تعالی په هغې باندې خبردار دی. دې آیت مبارکه ته موږ لږ غور سره سوچ وکړو. په دې کې الله تبارک وتعالی دوه پیرې د تقوا حکم کړی دی. واتقوا الله واتقوا الله، د الله تعالی نه خوف او د الله تعالی یره. دوه ځله الله تبارک وتعالی دې آیت مبارکه کې ذکر کړی ده او میس کې الله تبارک وتعالی فرمایلی دي ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چې انسان دې دا وګوري چې د قیامت ورځ دپاره انسان مخکې څه استولي دي. حدیث مبارک کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به څنګه بې فکره شمه چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ نیولې ده او د الله تبارک وتعالی حکم ته یې خپل سر ټیټ کړی دی او غوږ یې ورته ایښی دی او نیغ ولاړ دی چې کله به د الله تعالی د طرف نه حکم کېږي چې دا شپېلۍ ووهه. او یو صحابي رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ستاسو ږیره مبارکه کې سپین ویښته ډېر جلدۍ سره راغله. نو حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې شیبتنی هود و امثاله، د سورت هود او داسې د سورت هود غوندې چې نور کوم سورتونه دي د هغې د وجهې نه زه بوډا شم، ځکه چې هغې کې د عبادت او د قیامت ذکر دی. سورت هود کې الله تعالی وایي فاستقم کما امرت، داسې کلک او استقامت سره عبادت کوه څنګه چې درته د الله تعالی د طرف نه حکم شوی دی. او داسې سورت تکویر او سورت انفطار، سورت نبا، د دې ذکر روایاتو کې حضور صلی الله علیه وسلم کړی دی چې هغې کې د قیامت تذکره ده. د قیامت د یاد د وجې نه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه بوډا شم. نو اس انسان دې په خپله باندې سوچ وکړي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوندې عظیمه هستي هغه د قیامت نه یریږي. د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ د انتظار د وجهې نه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه بې فکره کېدی نه شمه. او دغه شانتې د قیامت د یرې د وجې نه د هغې په ږیره کې سپین پیدا کېږي. دا ټولې خبرې په دې باندې ګواه دي او شاهد دي او دې دپاره ذکر شوي دي چې امت د آخرت د ورځې سوچ او فکر په زړه کې پیدا کړي. کتابونو کې لیکلي شوي دي زموږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه به هم دا فرمایل یو بادشاه یې وخت و 4 ښځې وې، هغه نامرده و. نو چا ورته ووایي چې ستا په دې ملک کې پلانکۍ علاقه کې یو فقیر اوسېږي، هغه سره یو دوایي ده، هغه حکیم هم دی، که هغه دوایي تاسو د هغه نه راوړئ نو تاسو نامردي به ختمه شي. ده وایي هغه ته کس واستولو، هغه فقیر ته او هغه درویش ته هغه حکیم ته هغه ورته دوایي ورکړه، خو ورته یې ویې چې دوایي به ډېره نه استعمالوي، دا مچ د سر برابر دا به چې کوم دی نو دوایي استعمالوي، په یو تیلي باندې به راخلي، په ژبه باندې به کېدي او بس په خپله بلیاړو سره تېره شي. کله چې بادشاه وقت دا دوایي استعمال کا
نو شیخ صاحب فرمایل الله دومره طاقت ورکو چې مکمل طاقت ورته الله تعالی نصیب فرمایل او بالکل هغه صحیح شو دومره معمولی دوايي سره. نو بادشاهان خو بیا په زړونو کې قسمه قسم خبرې هم پیدا کېږي او چې پیسه ډېره وي نو بیا خامخا شکوک هم ډېر وي. نو د هغه په اړه کې دا شک پیدا شو چې یاره زه بادشاه یم او ما د مچ د سر برابر دا دوايي استعمال کا او ما ته دومره طاقت میلاو شو دی حکیم کې به څومره طاقت یو دی به څومره غلط کارونه کوي ده خو چېرته یوه ښځه به دی خو به غلطو کارونو کې اخته وي او داسې به او داسې به دا شک پیدا شو. نو یو حسینه وینځه د خدمت ته واستوله چې زه ستا نه ډېر خوشحاله شو او دا وینځه به ستا خدمت کوي. هغه وی کوي دي هغه یې پوهېږه چې دی به دوکه کوي هغې به قسمه قسم طریقو سره دی چې کوم دی نو دوکه کول غوښتل لیکن ده به سر ښکته کړی او الله به یې یادولو تهجد به یې کول تلاوت به یې کولو ذکرونه به یې کول او د ورځې به یې خپل د حکمت کار هم ورسره کولو. هفته پس هغه وینځه واپس راغله چې هغه خو سر هم نه اوچتوي ته نه لګي چې انسان دی هم که نه زه په هر کیفیت هغه ته چې کوم دی نو راغلم چې دی دوکه شي لیکن هغه نه دوکه کېږي. نو بادشاهي وقت دی راوغوښتو چې ته څنګه سړی بادشاهي وقت ته وایي باچا ما پرېږده د خپل ځان فکر وکړه وایي څه وایي فکر دا دی چې ما خو ستا علاج وکړو الله پاک روغ کړي خو اوس در باندې مرګ را روان دی وایي مرګ خو به کله راځي وایي کله به راځي نه وایي څنګه چې ستا د بیمارۍ علم الله ما ته راکړو داسې ستا د مرګ علم هم الله ما ته راکړو وایي زما مرګ به کله وي وایي آینده هفته کې هم په دې ورځ باندې به ماښام مونږ نه پس ته مړ کېږي اتره د ژوند دی. نو بادشاهان خو به د فقیرانو درویشانو ډېر اعتماد هم کوي او بیا چې داسې دوایي ورکړي او هغې کار کړی نو اعتماد خو یې خامخا پوخ شو. وایي داسې وی وایي دا درته یقیني ویم آینده هفته کې په دې ورځ باندې دا اوس چې کومه ورځ ده په دې ورځ باندې د ماښام مونځ نه پس به ته مړ کېږي ماسخوتن مونځ ته به نه رسېږي. بس بادشاهي وقت وی لرې کوي دا شراب او لرې کوي دا وینځې او ښځو ته وایي لرې شئ او غلامانو ته وایي اخوا شئ او شاهي لباس ختم فقیرانه لباس یې هغه واچولو مصله راوړئ قرآن مجید راوړئ تسبیح راوړئ او ملیان کېنوئ ذکرونه او تلاوتونه او عبادتونه ورځ او شپه په جړاګانو یو عبادت هم نه پرېږدو او خوراک بس صرف دومره چې هغه ملا یې نیغه شي یسه مړه به اتره د ژوند مې پاتې دی او دې فقیر زما علاج کړی او د ده په خبره زما اعتماد دی او چې دومره لوی سړی دی چې داسې وینځې ورنه تاویږي را تاویږي او دې سر نه اوچتوي خو دې خبره کې به خامخا څه چل وي. اوس یو لویه معامله جوړه ده په کور کې ښځې هم ذکرونه کوي او تلاوتونه کوي او بادشاه وقت هم لګیا دی او سر نه اوچتوي او بادشاهي معطله ده او هر څه خراب تراب دي او دې کور نه بس د چغو اوازونه راځي او د جړاګانو اوازونه راځي. اول به د ګانو اوازونه راته بیا به د جړاګانو اوازونه راته داسې معامله الله تعالی جوړه کړه. اته ورځې هغه رس چې هغه شپه چې راغله چې اخري شپه ده په کور کې په دغه شپه خو دوی ټوله شپه الله ته سم په چغو چغو ژړل یا الله بس دا مو اخري شپه ده په ژوند او بس زه به سبا مړ کېږم او ماف مې کوم بس ټوله شپه چغې او سورې دي سهار شو غرمه شوه مازدیګر شو ماښام شو ماسخوتن شو بله شپه تېره شوه سړی روغ رامړ هېڅ نه کېونه شو. فقیر یې راوغوښتو ورته یې ویې د خدای حسابداره تا خو مونږ مړه کړو که مړه کېدو که نه مړه کېدو په جړاګانو او په چغو سرو تا مونږ مړه کړو دا دومره دروغ سړی وایي. فقیر ورته ویې باچا سلامت معافي غواړم لیکن تا ته ما اته ورځې وښولې نه تا دومره عبادت شروع کا او زه هر وخت وایم چې دا دی اوس مړ کېږم او دا دی اوس مړ کېږم مرګ مې داسې مخې ته نیغ ولاړې نو زه به څنګه چې کوم دی غلط کړم تا ته خو اته ورځې ژوند میلاو شو شکر وباسه زما خو دا پته نه لګي چې په دې بل منټ کې به یم او که به نه یم. حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه دی الله قبر نور نه ډک کړي دا واقعه به چې فرمایله وی به چې مرګ ځان ته مخې ته ودروه دا سوچ کوه چې ما قدمت لغد سبا دپاره به څه اسکو دا مه وایه چې سبا به زه روغ یم او بیا به چې کوم دی نو کېږي او بیا به زه بوډا کېږم او بیا به الله ته متوجه کېږم او بیا به معافي غواړم چا سبا لیدلی دی هېڅ چا سبا نه دی لیدلی. ډېرو خلکو
غټي غټي منصوبې جوړې کړې وي، دا به کوم دا به کوم دا به کوم، هر څه پاتې شي، هر څه خاورو سره هغه چې کوم دی نو خاورې شي. یو ځوان کوم طرف ته روان وي، څومره سوچونه وي، داسې به کوم، بیا به هلته لاړ شم، بیا به داسې وکړم، داسې به وکړم، داسې به وکړم، ګړس په لاره کې اکسیډنټ وشي او بس کوم دی دا وفات شي. سار پیر صاحب وویل دی بابا واقع چې کله راغله الله دې دې قبر نور ډک کړي. فرمان ګل صاحب یو نیک انسان و، الله ته قریب انسان و، ډېر نیک انسان و، د نیکۍ یې څه حد نو، او د ذکر او د اذکار او د تلاوت او تهجد. نو سار پیر صاحب وی چې ابله ورځ دا واقعه وایي ما ته چې ووایي چې پېښور سره نږدې یو تبلیغي جومات راغلی و، هغې کې د کوټې یو کس و، ماښام بیان یې وکړو، هغه کوټې والا امیر صاحب تبلیغي جماعت کې چې راغلی و، او ډېر زیات یې هغه بیان کې وجړل، ډېر زیات یې وجړل او ټول یې وجړل، او وی بس مرګ ته تیار شي. د شپې د تهجدو په ټایم کې دی الله روح پاک شي، تهجدو ټایم کې دی الله روح پاک. ګوره یا ته څه پته دی، هر وخت د انسان تیار اوسئ. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه واقعه ما تاسو ته مخکې ویلي وه، هغه به چې لامبل ډېر زیات صفا به یې لامبل، او سترګې به یې تورې کې، عطر به یې ولګول، نوي جامې به یې واچولې کوي به، یعنې وینځلې شوي او ښه صفا سوتره لکه فرشته، او شکل هم داسې لکه فرشته، ډېر زیات ځان به یې صفا کړو. نو یوه ورځ شیخ صاحب وي مونږ خو طالبان واسه ته منظر وو، مونږ وی استاد جي تا خو داسې ځان جوړ کړه لکه د سړي وادي، دومره ځان دې دا صفا کړو. وایي نه بچی د واده دپاره مې ځان نه دی تیار کړی، دې دپاره مې ځان تیار کړی چې سبا مې بل لامبئ او صفاکۍ مې چې مخکې نه ورته صفا یم، مخکې نه ورته صفا ورشه، بل مې سبا لامبئ او هغه وایي چې دا ځای ګنده و دا ځای ګنده و، چې ما ځان صفا کړی چې صفا دې قبر ته ورشه، الله سره ملاقات ته روانې. دا خلک داسې د دې هر څیز کې آخرت ته نظر، زمونږ دې طرف ته سوچ شي چې ولتنظر نفس ما قدمت لغد، سبا دپاره به ما څه استوري وي، قیامت ته زه روان یم. او حدیث مبارک چې ما تاسو ته ویلي دا د رجب شعبان او رمضان متعلق دعا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي ده. د رجب میاشت خو په موږ باندې تېره شوه، اوس د شعبان میاشت شروع شوه، دا نن اولنۍ تاریخ د شعبان مبارک، شعبان میاشت نن اولنۍ تاریخ ته شروع وایي جوړه. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي شعبان میاشت کې به حضور صلی الله علیه وسلم ډېرې روجې نیوي، نفلي دومره روجې به یې نیوي چې کله کله به مونږ دا ګمان کولو چې اوس پاړو پوجه کوي نه، مسلسل به یې روجې نیوي. چې مونږ هم د دې شعبان میاشت کې لږ چې کوم دی نو مجاهده برداشت کړو، ډېر ښکلی موسم دی، وړې وړې ورځې دي. زه خو اکثر ملګري ته وایم چې د غرمې روټۍ خو د انسان هسې مړه ته نه کېږي، نو بس چې د روجې نیت ورته وکړي نو ثواب به یې وشي. او د ماښام روټۍ خو اکثر مونږ دا کوړي خلک د ماسخوتن د مونځ نه پس کړو، نو دا به د ماښام مونځ نه پس شي، او د غرمې روټۍ به چې کوم دی نو پکې صرف بس اخوا شي، او الله تعالی براته په اجر راکړي. انسان او ځوان نه بلکې بوډا هم چې اوږې کېږي ماښام 4 بجې اوس خلک روټۍ خوري. پرون یو ملګری هغه وایي موږ 4 بجې روټۍ وخوړه، مې هم ټکه حساب دی 3:30 4 دا ټول چې کوم دی نو روټۍ اوږې کېږي نه سړی کله کې نور. نو انشاءالله تعالی له کوشش به کړو نفلي روجو اهتمام په دې کې وکړو. حضور صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده یا الله موږ ته رجب کې شعبان کې برکت راکړي او رمضان ته مو جمدي وساتلی کړي. ګوره څوک په جمدي پاتې کېږي، باباجي دې الله وبخي، دا د اوس 2:30 بجې چې کوم دی نو په جنازه وي، د به دا سوچ و چېرې د به رمضان روژې نیسم او ختمونه به یې کوم او دا به کوم او دا به کومه، څوک ورته چې کوم دی نو به اوسي، هېڅ چا ته پته نه لګي چې د رمضان نه مخکې ځان چې کوم دی نو باقاعده تیار وساتو. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى